رب العالمین په دنیا کې چې انسان پیدا کړی دی او بیا د دې انسان د هدایت لپاره الله پیغمبران او کتابونه نازل کړي دي. کم قوم چې په دنیا کې د پیغمبر تابعداري وکړه او پاغه کتاب چې د پیغمبر ورته وخو پاغه ایمان راوړو عمل یې په وکړو، دا قوم په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت هم د کامیابی دی. او الله که داسې قومونه تیر شوي دي نو هغه الله کامیاب کړیم دي. کم قوم چې په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، د هغه په کتاب ایمان نه دی راوړی او لویي او کبر یې کړی دی، رب العالمین هغه قوم په دنیا کې هم تباه کړی دی، آخرت هم د رسوایی دی. دا هود علیہ السلام د قوم د هلاکت نه پس هغې ته به عاد اولا وی. عاد ثانی یو دویم قوم په دې مخ د ځمکه اوسېده او هغوی به شرک کو، د بوتانو عبادت به کو. رب العالمین قرآن حکیم کی تقریباً په 16 سورتونو کې ذکر کئی. اوسیدل به د شام او د حجاز د مکې مکرمه او مدینه منوره په دې مینس کې لوړ دنګ دنګ غرونه دي او پاغه غرونو کې د دوی آبادی وي، هغې کې به اوسیدل. تاریخ لیکي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قوم ته سمودیان وي او غرونو کې ځان لا بلډینګونه جوړ کړي، آبادی جوړې کړې وي. او اسم تاریخ لکی موجوده یو مورخ مصری مورخ دغه لیکي چې په خپل تلیم د علاقه مې کتلې ده او په یو لوی عظیم الشان غر کې اسم د بادشاہ یو لوی محل موجود دی. نو چې غر اتراشي او په هغې کې د بادشاہ محل جوړ شي، کمرې پکې جوړ شي، د بادشاہ پای تخت پکې دی، حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دی، د سارو د اسونو او د اوخانو د تړلو استبلې پکې دي، د غردن نتراشلې دی او د هر څه په هغې کې جوړ کړی دي. اوس خلک دی وخت کې وایي ساینس ترقي کړې ده، بالکل ټیک ده، خو مونږ وایو چې داسې مخکې م یو ساینس تیر شوی دی، خو چې څنګه الله زمانه باندې د تبع نښې راوستی او هغه قومونه رب العالمین هلاک کړل، هغه ساینس یې مو سره تباه شو. نو د شام او د حجاز په دې مینس کې د دې غټې غټې آبادۍ وې، په غرونو کې محلات جوړ کړي او لوی لوی باغونه او سرسبز و شاداب، خوږې اوبه، مزیدارې چینې او د زندګۍ د هغې زمانې چې څه د زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و هغه ټول هغې سره و. خو بدبخت او د بوتانو عبادت به کو، هر چا ځان له په کور کې یو بت ساتلی و، هغې بت ته به سجدې کولې، عبادت به ورته کو، رام رام به ورته کول. او داسې بعضې پکې غټ غټ بوتانو، هغې په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې خښ کړي و چې په لاره به تلل او په هغه چوکونو به راتلل، د هغې غټو غټو بوتانو عبادت به کو. زمارونو یو قوم هم الله د هدایت نه بغیر نه پرېږدي، هر قوم ته الله د هدایت یو لاره ښیي خامخا، چې څوک دو نه وایي چې ما جاءنا من رسول. د قیامت پر ورځ به بعضې خلک وایي الله مونږ له خو تاسو پیغمبر او استازی نه دی رالیږلی، د دروغو نه به وایي. یو قوم هم الله بغیر د پیغمبر نه نه دی پرېښي، خامخا یو پیغمبر یا د پیغمبر خلیفه جانشین نائب دا هر یو قوم ته الله را لېږلی دی، الله یکون للناس حجة بعد الرسل، چې څوک د چا دلیل پاتې نشي چې الله پیغمبر ما ته نه دی راغلی، قانون او کتاب مال نه دی راغلی،
چې دا بانه د خلکو ختم شي. پروردگار ورته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه، حضرت صالح علیه السلام. د دې د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي. که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي، د خلکو طبیعت ورته معلومي، خلک پوهیولی شي. او چې د بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري، مړه دا د کوم ځای نه راغی، د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه، اوس مونږ له سلق وګونه خورې. نو حضرت صالح علیه السلام ورته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه، هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل. ای زما قومه، د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ. الله په شرک ډېر زیات خفه کېږي. ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره، څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کړې. دا ارس الله پیدا کړی دی، دا نظام الله چلی، دا مونږ پیدا کړی. الله یو مال، دولت، بچی، عزت، ارس مونږ له رب العالمین را کړی. او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریکې. لکه زه به یو مثال درکم، د کور یو مشر نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی شي؟ نشي برداشت کولی. د کلي یو مشر دی، که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی. د وطن به یو بادشاهي، که بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتی، بس تم زما سره همسر جوړېږي، فوراً یې ذلیل کوي، غورځوي. نو رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه وله شریک شته. نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړه چې د الله خاطر وکړئ، الله له شرک مه کوئ. ستاسو خالق، ستاسو رازق، ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅوک شریک نشته. قوم ورته څه وایي؟ وایي ته څوک یې؟ وایي زه د الله استازی پیغمبر، ستاسو د هدایت دپاره رالیږلی. وی خواه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو؟ په مال رانه زیات دی، په بچو رانه زیات دی، ته په څه څیز زمونږ نه اوچتی چې ته وایې چې د پیغمبر یم او د پیغمبر دعوه دې وکړه. مال مونږ سره دی، غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي، دنیا زمونږ ده، آخرت هم زمونږ دی. او احادیثو کې راځي چې دی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ که، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو، بل به د هغې نه خشته جوړو. په آبادو او په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې. او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو، ډېر انتهایی متکبره قوم، ډېر لوی کبر و پکې. ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول، په هغې فخر کول، زما آبادي ستا د هغې نه ښه ده، بل به وایي زما دا ستا د دې نه ښه ده، دا هم کبر شو. او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه، ما او تا کې څه فرق دی؟ د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم، تا له الله پیغمبري درکړه؟ نه منو ده، ځه چې سرې خوښی کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغسې وي چې ته خدای پیغمبر جوړ کړې، ته خو یتیمې، مال دی نشته، دولت دی نشته، مال زمونږ دی، دولت زمونږ دی، مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږي. هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی، ګورې د مال یې ورکړی دی، د دولت یې وله ورکړی دی. او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کم سړی لږ مالداري، د پیسو خاوند، د دولت خاوند دی او هغه مشرۍ ته ورسېږي، د چا په بغمم دړنی. خو چې کم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب ملو شي، د هر چا ورته په بغمه دړ دی چې دا ولې. دا د پښتانه یو رواج را روان دی. پیغمبري خو د الله را طرف نه یو نعمت او قسم دی، ګورې که دا هم برداشت کولی شوه. خو زما ورونو عزت په مال او په دولت او په بادشاهۍ کې نه دی. فقیر د زمانې به شلیدلې سپلی به بے کس او بے سوکه به. الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبره لو اقسم اعلی الله لابره. ډېر کرت یو سړی به سر به ببري، دوړې به پیلوتی، دوړې
خیرن خچن بی اس سوک بے پسکے نشماری خو کدی پا اللہ قسم اخری چی زما دی پر رب العالمین قسمی چی اوس بباران کیگی حالانکہ شین اسمانی دوریا زڑو پتہ نلگی نواری خط تیز او دی قسم اخری چی زما دی قسم پالی چی اوس بباران کیگی نو دی با اللہ پاگا قسم کے دروغ جن نکی حانس پہ نکی او پاگا ساتھ با اللہ ورید را ولی باران بو دل با اللہ دم عزت ورکر یو فقیر سڑیو ملنگ پلار تیرے دو سپلے اشلے دلی دی یا نشتا جامع اشلے دلی دی سادر عرص اشلے دلی دی یو خار تورا نو پخوا برا دے خار دروازے وے خدا فقیر ملنگ نیک سڑے دے دا زمونگ دا فقیرانو بلنگانو پشانتے نا چی دا کچکولے پغاڑے کیو بیزو اترخ کیو بیاو دا کے سیبا شپیلے اگا خلقو تویو خلقو نسوالو نکی حلکہ بیزو رتا گڑو مو دار ادرجی بابا ملنگ دیو دار پلانکی بابا ملنگ دی دا گن کپان دو کبا سوالگری حرام خوارا نگوری دا سوال چکی دا حرام خوری سوال حرام دی دا گناہ دا او سوک کرویو سو کوئی دا بابا من روڑا سو کوئی دا پلانکی من روڑا دا گناہ دا حرام دا اگر نیک سڑے ہو اللہ تا نزدے انسانو یو خار تورا گا چی اس سگوری دا خار ٹولی دروازے بندی دی لین لگے دلی دی لین دل تر ٹانگو لین لگے دل تر سنو لگے دلی دل تر پیاداو دی دلی پی خور خارم پخوادا مشرانوی غٹ غٹ دروازے وی اور دی سپنگیرو مشرانو نموری دلی دی چی ما خام باغا دروازے بندے دے سوکیدار با پی ولاڑو سار با کلاوی دی خار نگیر چا پیروی یو لوی دیوال تاو چی سوک ڈاکاو نکی نو دروازے بندی رہی نو دچانا تا پوچھو کہ چہلے کرا دروازے ولی بندی ویدار دی بادشاہ نا باس تختے دلے نو بادشاہ اعلان کرے چی دروازے بندے کے اسے دا باس چتا بارو نزی نو دروازے بندی رہے بار خلق پا قطار والار دی چی ترسو دا بادشاہ باز نینی ولی شوے اگی پوری دروازے نا کلاوی چی باز پیداشی دروازہ با کلاوی دی فقیر سڑی او سوڑا سویلیو کا او دا خار ندا سے بار ہوتا وی یا اللہ عجیبہ نظام دے دا سے سڑے دے بادشاہ کڑے دے چی دا پندو پورے بے وقف دے قمق الخر دا بادشاہ دے باس تا دروازہ بندی اس باس خو چی تختی نا خو سا گڑا چیلے دے چی پا دروازہ مندے کے انس پیرے اغل خو اللہ وزر ورکڑی دے دا سے وزر دون اچت مزل کئی چی دا باز نا اچت پرواز یاو مارغم نشی کولی بڑے باس کے بیا خپل قسموں ندی در دمر مضبوط طاقت پدے وزرو کے اللہ خود دے او پدے خپو کے پنجو پدے مخوکو کے کہ دے دمر اچت پرواز کے چی دمر اچت یو مرغم نشی کولی نو باز پا دروازہ خو نبندی کی چی بے وقوف ورد دروازے بندی کردی دی باز خو چی تختی خو چی یو وزرو یو اسمان تبر سیدلی نیمی تبر سیدلی تختی دلی بند وی اللہ دا سے بے وقوف بادشاہ کدے کے طاقتی او باز بندی نو پدے خار دے جال واچے کیوں نہ تختی دمرا جال خود سرشتان چی پدے خار دا پاسے واچے نو بے وقوف دروازے مندی کردی یا اللہ عجیبہ نظام و خدای دے دا یہ رواقعی دا اللہ دے خدایت او دا رب العالمین دے نظام تا باز وقت دے انسان عقل نہ رسی کار نہ کری خدا با دا منگ دا عقل نقصانی گورے دا اللہ خدایت کی فرق نشتا منگ نہ پوئی گو وی پروردگار عجیبہ نظام دے دے اگر بے وقوف خر چی اگر باستا دروازے بندی اغل دے اللہ بادشاہی ورکڑے دا سوک ورطا سلوٹ کئی سوک ورطا پلاس پتندیلا سنیک دی جی جناب ورطا کئی ٹول خلق تابع دے او پروردگار چیز ستا نزدے بندے دا غن خوراکی اقل زیاد دے نظامہ سپلیم نشتا جامع مم نشتا دا کور زیب مم نشتا اللہ دا ناشتے و دا ولالی دا سر سوری مم نشتا او دا بے وقوف دے جاہل دے بیلماز دے نہ روجیشتا و نہ منشتا او دا جہان قمقل غلط سور کری دے او زخستانیز دے بندیم اللہ دا مال دے سرا کری ناشنا خدای دے نا ماتم یو دل یو سری خبر کول یو خان یادو وی گورا وی دا قدوم موٹری دے او بلا
جیدادونه دی او بنگلی دی او ټکی مونږ نه کوي او موږ ټول ورځ خدای پاک ته لګیا یو مونږونه کوو زموږ د پیسې درک نه لګي بعضې سړی وایي داسې نو دم دا وایي چې پروردګاره مونږ خو دا کونډې او دا تندي ته په دا سجده کې وسولوله او نم کور شته او نه جامه شته او ته هغه نظام ته وګوره نو دی په هغه بیابان کې وده شو رب العالمین یې په خوب کې ولید الله سړي ته هدایت کوي بنده ولې په سوچ او په پریشانۍ کې وی الله په دې پریشانۍ کې مجھے زموږ د علاقې د بادشاه ډېر سخت مقل چې باست هم دروازې بندوي خدای هغه له غټه بادشاهي ورکړې ده مونځ نه کوي روژه نه نیسي او ډېر بدعمله دی او بې وقوف دی او خدای مونږ خو تا ته په سجدو د تندي وسولو زمونږ د سپلو درک نه لګي نه جامه شته نه پیدا رسم نشته عجیب ناشنا خدای دی ده رب العالمین ورته وایي چې بنده ده خو اسانه خبره نه زما خو یو خبره چې دی وایم کن هغسې شي زه به اوس د هغه نه د هر سوالم تاله به درکړم او تا نه به د هر سوالم هغه لبه دا خو د سکندونو خبرې دي ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او صاحب د دنیا غلامان او مریان او بنگلې به دي وي پوره به د دې ښار بادشاه شي او داسې الله کولی شي که نه شي کولی جواب راکړي نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کم صدر ده به ورته سلوټ نه کو بوټله به یې درز ورکړو په تندي به یې ورته لاس کېښود هغه نواز شریف جیل ته لاړ او نن یې په خپل وطن کې ځای نشته په خپل ملک کې ځای نشته او هغه سلوټ والا راغی او د هغه په کرسی کېناست تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي دې والم او چې چا له وغواړم هغه لی ورکړم وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړي چاله عزت ورکړي او چې تو غواړي چاله ذلت ورکړي نو بادشاہی عزت ذلت بادشاہی اغشتل دا د رب العالمین په اختیار کې دي دا د چا په اختیار کې نه دي اوس په سکندونو کې دا غنار سالم او تاله درکو او چې ستا دا کم نعمت دا باغله ورکړي الله زما څه نعمت دا شلیدل جامې او شلیدل سب نه 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 دا څه نه دا ستا پړه کې چې کم ایمان پروت دی دا باغله ورکړي ستا دا جامه به مغله ورکوم ستا دا شلیدل پیزار به مغله ورکوم ستا پړه کې چې ما سره کم مینه دا به مغله ورکوم ته چې کم عبادت کې او کم منځ کې او ما سره کم محبت دی دا ستا دا ټول ایمان او دا عمل او دا غریبی او فقیر ټول باغله ورکوم دا هغه بادشاهي او هغه بېوقوفتوب او دا هغه نه عبادت ټول خو د هغه چې سړي تاله او ستا هغه څنګه دی خوښه ده وایو د سکندونو فیصلې دي وی نه رب العالمین زما پړه کې چې کوم ایمان پروت دی او زما پړه کې کوم تا سره مینه او محبت پروت دی دا خو لا یو بادشاهي ده چې د ټولې دنیا په بادشاهي هم نه ورکوم دا حقیقت تیرونو که نه که زمونږ د امریکې بادشاهي ویسې خپلو کې سوچ کوو د امریکې او د بش غوندې ایمان زمونږ وی د بش چې هغه کې مسلمانی نشته ایمان پکې نشته نو دا به مو خوښه وه چرم نه که د روس بادشاه وی او خدای دې نه منه د چین بادشاه وی او الله دې نه منه هغه ښه وه او که دا د جوار او د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوند کوي دا خو د دنیا نظام دی یو 2 میاشتې به یو 3 میاشتې یو کال به یو 10 کاله به یو 80 کاله عمر یې که 100 کاله عمر یې که ختم د هغې خلکو خو آخرت تباه دی الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه د هغې خلکو په الله ایمان نشته زمونږ په الله ایمان دی د هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته زمونږ په ایمان دی د بش ایمان نشته د هغه څه ایمان دی د هغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله زمون خو دغه ایمان نشته مون خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندگان دي نه الله له زوی شته او نه وله ښځه شته وی نه الله دا مې نه دي پکار نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی د فلانکي دولت دی فلانکي سره دا شی دی خیر مړه دنیا هم ښه ده آخرت به هم ښي زمونږ دنیا هم خرابه دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایو چې پیسه ورسره نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر دی دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر دی دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګو شکر دی دنیا هم ښه ده د الله زمونږ خوښ دی په دې اړه کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین مونږ سره مینه شته نو صالح علیه السلام ته دې قوم دا پیغور ورکړو چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر دولت به دې او بنګلې به دې وې مال او دولت او بنګلې زمونږ دی د پیغمبرۍ دعوت کې تعالی خدای پیغمبري درکړې
زمونږ دنیا ښه د آخرت بم ښي. خیر ده ورته نصیحت به کو، هغوی به نصیحت نه منه. څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-60 کسان یا بعض روایتو کې 1.5 راځي دا الله پاک مسلمانان کړي او باقي ټول کافران. عموما چې کله به دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو، صالح علیه السلام به راغی قوم ته به ودرېده، ای زما قوم د الله د قهر او د غضب نه م یروم، زما در باندې څه خو ګوره یو الله ومنې او د بوتانو د عبادت پرېږدې. هغوی به ورته بیا فأتنا بما تعدنا، زه مړه خو چې پسم عذاب هم یری راوله، چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې مني. یو ځل ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې، تاسو کینې خبره وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خوایم او د الله د قهر او د غضب نه م یروم، مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ او په مې ایمان راوړئ. د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شرط، یو کار که کین ټول مسلمانېږو، او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړي، خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې، که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو، او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه راوړو. غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړي؟ وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پی وي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي. ظالم بچو سم سوچ کړی، اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي، د غر نه کم ځای پیدا کېږي. دی نه وي چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي، نه ده چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه روځي او مونږ ورته ګورو روځي. صالح علیه السلام ورته وی ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا؟ وی او بلکل، دا هم در سره وعده ده چې موږ ټول ایمان راوړو. وی ګوره یو خبره درته کوم، که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړ او بیا هم تاسو نقصان وکړه، ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه، دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي. سوچ پې وکړي. وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کو او ټول مسلمانېږو، بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې، ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نه شي کولی، او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه. حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجلل، چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زمانه دا معجزه غواړي، الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه، او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره وعده وکړه مسلمانېږي. رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راولېږه چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم، خو که دې له چا ګوتې یوړې پوه یې کړه، چا زخمي کړه، چا وشړله د خپل فصل نه، نو فوراً به دا قوم تباه کوم. دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه، د هغې نه به یې اوبه څکلې، یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی. کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي، نه به چیلی راځي، نه به دوی راځي، هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي، او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې. پوه یې سرداران یې راغونډ کړل، وی کېنه، وی بلکل الله زما خبره مني، دعا مې قبلوي، دا اوښه را پیدا کوي خو په دغه شرط کم خوښي. وی بلکل مونږ ته منظور دی. مفسرین لیکي احادیثو کې م راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېده، دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل، او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړه لکه اوښه چې لنګېږي او اواز کوي، او اوچاو د هغه غر او د هغې نه اوښه راووته، دوی ورته کتل مخامخ. بلار به اوښه وه ښه غټه سربه، د دې مخکې د هغې بچی پیدا شو، صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله
او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخله دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی او چې زما په دعا الله دا ارسو کړ دا د ما معجزه ویم دیتا چې د پیغمبر د لاس نه داس یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان شو بعضو وی مونږ خپلو ملګرو سره مشوره کوو چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې وکړه خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو یو بل ته به یې ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یو نسې پر زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه د پیغمبر معجزه ده اوښه څنګه اوښه وه اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ خشته مزینه مزیدار تور سپین شین زیړ بعضې دغه یې که نه دغه ته تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري یا دا پړانګ تاسو لیدلې د هغه سرمن څومره مزیداره برګه بروګه خشته ښکلې ښکاري نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړي دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چرته نو ځکه د الله په قدرت پیدا شوي یو ورځ به راتله په د چینې اوبه به هغې څښلې چې په چینه به یې خوله کېښوده غټه سربه اوښه وه ټولې اوبه به یې وڅښلې بچي به یې ټولې اوبه وڅښلې دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکولې داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه وې نه په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل منګي به یې ډک کړل لوښې به یې ډک کړل اوبه به کمېدې ورته نه د هغې انتظام هم پوره خو یو ورځ نمبر د اوښې یو ورځ نمبر د دوی بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو ګیا به یې خوړه چا ګوتې نه شو وروړی خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به هغې کې به ګرځېده چا کې جرت نو چې چا منې کړې وې او یا چا ورته چوکه نیولې وې یا چا شړلې وې ټوله ورځ به وګرځېدله او به سرېدله ماښام به راله چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شو دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و دومره پی چې دی بس کلو مو د ډوډۍ کار به مولا کوو ځکه د الله د معجزې وښه او داسې هم نه وه چې په لش کې سختی بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روزي انسان لاس تړي کي نه چې څنګ به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به تې دا پی رابېدل او له دنیا خلکو سره به لوښي زنانه او ماشومانه به یې تې ډک کړل او کورونو ته به یې وړل څه موده خو خلک ډېر خوشحاله مفتو کې پی میلاویږي او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي او فایده په پیو کې سوا یو یې د اوبو کار ورکو یو یې د ډوډۍ کار ورکو یو یې د دارو کار ورکو که د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړئ اب یې پې وڅکل تبه به یې جوړه شوه کله چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړئ زر به یې پی راوړل اب یې وڅکل سرخوږې به یې ښه شو چې چا ته به څه قسمه بیماري وه مشکلات به و غم به و تکلیف به و بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې وڅکل هغه بیماری هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوږ اب ورته رب العالمین جوړو خو خوشحاله راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشحاله خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ بعضې سردارانو خو ایمان راونه دا پراپېګنډه جوړه شوه دا خو جادوګر دی مړه زمونږ اوښې ته ساجت دی مونږ سره خپل څاروي لږ دي څه زمونږ څاروي شته که نه زمونږ ډوډۍ ته ساجت دي زمونږ لږې ځمکې دي زمونږ لږې میوې دي څه چا به ویې مونږ د پیو نه سیکن شو لکه څنګه بني اسرائیلو ته به هغه من او سلوا راتل څه مودې وخوړل او بیا ویې یاره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی الله ورته وی ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي خدایم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې همغه یې نصیب شو دغه رنګې بعضو به یاره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي چا به وي زمونږ د غرغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړل
چا به وی یاره زمونږ نه یو ورځ وبس کی دا باندې جوړ شو پراپګاندا جوړ شو خو ګوتې چا نه شوی وروړی که چا به ویله که دا شرطي ونه سئ ګوره تباه بشي مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرأت په چا کې نه چې اوښې له څوک ګوتې یوسي شیطان ورته یو لار وښود یو دوه ډمې وې ډمې مشهور د زمانې په دې وطن کې د هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله هغې ورته وی چې بلکل زه در سره واده کوم خو په دې شرط چې په دې اوښه به غذار کې په توره وجنې وي هغه بلې ډلې ډمې بل الګ ته و چې تاله لور په نکاح در کوم ډېره مالدار م او ډېره خوبصورته م خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غذار کې بس د نفساني خواهش ته وجې نه هغه دوه کسان تیار شو دقه نور خلک هم ورسره تیار وي مونږ د سره شاته ولاړ یو غذار به تاسو کوئ اوښه په ځنګل کې سرېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پې غذار وکړو را ویې غورځول چې څنګه یې راوغورځوله بچي یې منډه کړې صالح علیه السلام له خلک رالل وایي چې هغه فلانکي او فلانکي خو هغه حمله کړه او په بعضې خلکو رپرپې راغی او بېهوشي او سکته راله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب را نشته صالح علیه السلام ورته ورشه دا بچی یې راونیسې که بچی م ولا قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شي او که بچی م ولا قابو نه که نو عذاب د باندې راځي دی مخکې بچی ته مخکې ورپسې اقا غر ته هغه بچی ورورسېد او اقا غر ورته وشلېد او واپس پکې بچی ورننوت قادر نه شو چې هغه بچی رانیولی راله صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت وی انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله بس مرګرو ته وی ځای چې د وطن نه سفر کوي چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان مرګري وو د وطن نه ووتل لاړل فلسطین ته دا اوس چې کوم فلسطین ښار دې ته راووتل او باقی کافر قوم پاتې شو او بیا د دې نه پس پراپګانډې جوړې کړې وی د خدای هغه اوښه هته به ناقة الله وې د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه راځي چې خدای دې مونږ ته څه ووایي که نه هغه پیغمبر هم وله وشړه هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل پراپګانډې لا جوړې کړې صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل او په سباله په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه تک زیړ شو یو ورځ یې مخونه زیړ و په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه تک سره شو بلکل سره او په درېیمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه تک تور شو مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شو یعنی که دغه وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې چې الله معافي غواړو ممکن ده چې الله معاف کړی وي لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت توبه ویسته الله معاف کړل راغل عذاب ته خدای پورته کړ دوی هغه وخت کې خپل کبر وکړو خپله لویي وکړه مړه دا اسم نشته مه یارېږې او په څلورمه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا نه پړقا پړوقې او د غره دغسې ګلزار شو او داسې د تندر اوازونه پې راغلل چې کم سړی او کمه ښځه په کم ځای پراته وم پاقه ځای پې سوخته کلي روان شو خلک مړه شو په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه سوته وجودونه یې پرې شو بلکل سار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې سرمنې پرې شوې وې او د چا د وجود نه کلمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتي او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز و چې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېدل رب العالمین نیست و نابود کړو تباه کړو صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص کړو ان بطش ربک لشدید الله وی زما گرفت او زما طاقت ډېر سخت دی زما طاقت مقابله یې څوک نشي کولی دا حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان مرګري وسره نو په دې علاقه تیریږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده نو صحابه کرامو ته او فرمایل وی ګوره پام کوئ په دې علاقه تیریږي خو سرونه به ټیټ کې په سر به څادر واچوي او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ ولې وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي اوس هم پې غضب ورېږي په
حالانکه دا کله تیر شوی دی، دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تیر شوی دی. سو کوئی په دریم پشت کې او بعض علما لیکي په اوم پشت کې د نوح علیه السلام اولادو دومره لرې تیر شوی دی په زرګونه کاله مخکې. او نبی علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي. نو ګورې وجاړئ چې په دې لاره تېرېږي د خدای د قهر نه، په منډه تیر شي، سرونه ښکته کې، او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته له سمودیانو، هغه د هغې نه ګورې اوبه ونسکې، هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی، د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه مو ونسکې. دا اوس هم مسله ده د دین چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی، د هغې تماشې له به څوک نه ځي. زمونږ دا خلک د هغې تماشې له ځي، د پلانکو کنډراتو تماشو له ځو، د پلانکو هغې له ځو، پلانکو هغې له ځو، نه دې نه به زر تېرېږي. هلته به خوراک نه کوې، هغلته اوبه نه څکې، هلته به سر ښکته کوې او دی به د الله د قهر نه به یېرېږي. او زمونږ خلک یې تماشو له ځي، هلته بازارونه جوړ شوي، خلک پکې خوراکونه کوي، سیل نه خلک دي، دا ګناه ده، ناروا دي. نو زما عزتمند درونو خبره مې دې پورې کوله چې هغې قوم خو یو د الله نافرماني وکړه، د پیغمبر یې ونه منله، دویم کبر یې کولویي یې کوله. نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه وله دومره مضبوطه سزا ورکړه چې د قرآن حکیم په 13 سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی، په 13 سورتونو کې. او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ذکر کوي. کبر او لویي دا ډیره خطرناک او سنگینه ګناه ده، الله دې مسلمان وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث ته وی چې د چا په زړه کې د اوري د دانې عمره، د شلشم نم د اوري دانه واړه ده، د شلشم او د اوري د دانې عمره کبري، د جنت خوشبوئی په حرامه ده. حالانکه د جنت خوشبوئی د 500 کالو په مزل محسوسیږي. الا به جنت تزي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي. او یو بل حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دی په دنیا کې کبرجن خلق، دا به په آخرت کې د میګو عمره سي واړه واړه وي، ذلیل او رسوا به د میګو عمره د محشر په میدان او आवाज بکیږي دا کبرجن خلقو په دنیا کې چې لوی کولا او کبر یې کو. نو کوم قومونو چې کبر کړی دی، کوم قومونو چې لوی کړی دا، هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړی دی، هلاک کړی دی، او آخرت هم د ذلت. دویم د یو مسله کو، یو خو هغه شرک چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک د هغې نه خو به ځان ساتو، لکه بوتانو ته سجدې کول شو، الله له زوی ګڼل شو، الله له لور ګڼل شو، الله را دې هر څه عیبونو نه پاک دی. لیکن زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه کوي. واړه شرکونه څه شی دی؟ ریا ګوریم شرک دی، راکوټه شرک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان اخوف ما اخاف على امتی الشرك الاصغر، ډیر د یاري سیز چې د خپل امت یریږم هغه راکوټه شرک دی. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله؟ دا الله رسول راکوټه شرک څه شی دی؟ قال الرياء والسمع، یو کار دی لکه چې خلک یو ویني او د شهرت لپاره یو نیکی کوي، دې د شرک وایي. عبادت سړی الله لکه چې ته د عبادت دې لپاره کوي چې خلک وایي چې دا عبادت گزار دی، نو په هغه ښودنه کې د ځان سره الله سره بل شریک کړه، دا خو ته الله ته ښیې، دا الله په ځای مخلوق ته مخاو. د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي، رب العالمین به ورته فرمایي تاسو عمل کړی؟ وی الله ما خو ډېره لویه صدقه کړې ده او ډېر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي. الله به فرمایي او اتا کړي دي خو زما د رضا دپاره نه، هغه دې دپاره چې خلک وایي چې دا پلان کې سخي دي، دې نه دې کړي. نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلاو شوې د خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دي، دلته آخرت کې هم نشته، ورغورځوی جهنم. بل سړی به راولي تاسو کړي دي؟ الله ما جهاد کړی دی، بلا جهادونو بلا کافر میں وجلی دی. رب العالمین وہ فرمائی او تا کافرم وجلی دی، جهاد دم کړی دی، هغه تا دې لکړو چې خلک وو چې دا فلان کې ډېر لوی بهادر دی، او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته، اخرت کې سم نشتا، وروي غورځوي جهنم ته. بل سړی براولي تاسو کړی دي؟ الله ما خو ډېر منځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي. وی او تا کړي دي خود مال نه،
چې زه رضا شم. تا دې لکړي چې خلک و چې فلان کې ډېر عبادت گزار دی او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلو شوې ده خلکو درته ویلي دي ور ویولې جهنم ته. ما خو جي قرات او قرآن ویلې دی وی او اتا دې لویل چې خلک و چې فلان کې خشته قاری دي ښکلی اواز یې دی ادر ته خلکو په دنیا کې ویلي دي هغه نتیجه میوه ته ګټلې ده ور ویولې جهنم ته. نو د ریا د کار نه بزان ساته. نفلی عبادت کی ریا کیږي خو فرضی کې نه. فرض منځ خو د خلکو مخ کې باقي کې ریا نه. فرض روزه خو د خلکو مخ کې فرض حج د خلکو مخ کې ای کې ریا نه. نفل کې ریا. نفلی عبادت ته صدقه ده که نفل دی که پټه روزه نفلی نه سي که تهجد کې هغه د خلکو نه پټ کا چا تخکارا کا وما. دویم که زیارتونو لذي وختنه به زیارت ته نه کې وختنه به الله نه کې او کدا دی وی چې ای زیارت مال زوی برا کې پلان کې زیارت به می جوړی پلان کې بابا به می جوړی دام شرک ته ګور دا غټه ګناه ده په دې الله خپکیږي. زیارتونو لتل یو سړی د شریعت مطابق دی بالکل لتلی لاړ شي عبرت ته پاره لاړ شي الته دعا به وتاو کې د خدای نیک بنده دی چې دا هغه نیکی در مخ کې شي ممکن د تاکم خدای پاک د نیکی اثر پیدا کی. خدا بنوي چې زیارت ما به جوړه یا کان راواله او جبه پټکه او یا درب ولا غټه ورکه چې یو غټه مې ورکه یو زوی به مې کیږي کو دوه مې ورکه دوه دامن به مې کیږي. دا قصې په دې ټوله غلطي دي. دې نه به تور چيري والی او پیر بابا له کاکا صاحب لذي دا مې د پیر بابا منه دا کاکا صاحب منافتی چې کوي یو د الله به کوي ګوره د بنده منافتی منه ده. منخت عبادت د الله پکار دي د بنده نه. ها د الله پنوم خیراتو کا ثواب کې پیر بابا تبخه کا کاکا صاحب تبخه او بخور که نورو مړو تبخه ثواب تبخه لشي. منخت به د الله پنوم کې ذبح او ساروی به د الله پنوم الاله غختنه به د رب العالمین نه کې جوړون کې بچي ورکون کې او عزت ورکون کې مال ورکون کې دا یو الله دی په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته. دا عامه قاعده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو عمده هغه مسلمان نه یو سړی روچت کې وغله پیسې میسا او اختیارات ورکړي او پاغه یو وي. دشمن به ذات مسلمان نشي والی. دشمن که مسلمان وي دي مسلمانانو کې یو ولا پیدا کی او منافق را پیدا کی هغه منافق باندې مسلمان وي. دا عامه قاعده په خواله زمانه دا قصه روانه ده. نو فرعون بني اسرائیل باندې خو به ظلمونه کول نو د بني اسرائیل نه د موسی علیه السلام د ترزوی قارون روچت کړ به تب د قوم صلی او بس تلګي او سعودي بني اسرائیل کې کار کاوه. هغه د بني اسرائیل نگران مقرر کړو هغه په ډېر انتهایی ظلمونه کول. بادشاہ ته به لېګل ډلې مقرر کړو چې تاسو به د بادشاہ خدمتونه کوئ څوک به لختي صفا کوي څوک به له متیاز غورځوي څوک به له زمیندارۍ کوي څوک به له ګیډي راوړی خشاکونه به له راوړی څوک به لارې کوڅې ولا جوړوي ښځې به د هغوی د کورونو خدمتونه کوي. دې دا قارون په دې مقرر او مال او دولت دومره د سره و چې په حدیثو کې راځي بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي چې دومره دولت ورسره و چې د کونجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې چتبتنو کنجانې به په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په سارو ګرځولې. دا کنجانې خو نه وي لکه زمونږ د اوسنۍ کنجانې چې کومې دي. دومره دولت ورسره لویه ډله هغه صرف په دې مقرر وه چې د قارون د خزانو کنجانې به ګرځوي هغې به چابیانې ګرځولې. نو چې کله خدای پاک فرعون غرق او بني اسرائیل ووتل دې ورسره لاړ. خدای خو منافق ومغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې او په دې هم خپه و چې زه مالداره یم زما دولت هم شته زه مشر یم او ځکه موسی علیه السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه نو د موسی علیه السلام د ورور د هارون ولې پیغمبر دی. هارون علیه السلام پکار دا و چې د په ځای باندې زه پیغمبر شوی دیم یو بغض او حسد د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او د پیغمبري ملو شو او بیا د خپل لور پیغمبر کو زیره ترزوی او مال ما سره دولت ما سره مال نبوت رانه کداواله الانکه دا نبوت دا د خپل اختیاري شیز نه دا الله خو خلق الله يعلم حيث يجعل رسالته. الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبري ورچوم. یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي نو هغه په خوره ځمکه کې چرم کار نه کوي هغه تخم خوري
هغه ځمکه کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه وي، خوږه ځمکه وي، بیا نورم پاک او جوړه کړي، د هغې نه پس پکې غنم کري. یعنې په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده، سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلو ځمکه ده، خو یاره ډاګه میدان دی نو چا پکې غنم ونه کرل. دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي ده چې کې غنم کري. نه، هغه ځمکه کې قیمت ته څوک د ځمکې نه ګوري. راهې را پېښور کې مې 10 مرلې یا 15 مرلې پلاټ واخېسته او دا خو ډېر قیمتي به 15-16 لکه شو، دې کې به غنم کرم. هغې کې څوک غنم نه کوي، قیمت زیات دی خو د غنمو قابله نه ده. دغه رنګ یو سړی مالدار دی، نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کوي چې هغه ته پته ده چې دا غنم زرغونی. رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی. سختم برداشت کولی شي، تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي، او ما ته هر وخت جاړي بم او د قوم دپاره د هدایت یو ذریعه به مي. تاسو وګورئ د پیغمبرانو حالات. نو قیمت او مال ته خو ته نه ګوري چې مال قیمتي ځمکه کې کار کوي او کاش پکې کوي، هغه ځمکه کې کوي چې هغه تخم زرغونی. دغه رنګې الله مالدار ته نه ګوري. مال څه شی؟ خدای پاک چې غوښتل بعضې پیغمبران یې هغه هم پیدا کړي دي چې هغه د ټولې دنیا بادشاهانو، لکه سلیمان علیه السلام. خدای پاک چې غوښتل نو هغه پیغمبران هم خدای پیدا کړي دي چې هغې سره ډېر لوی دولت و، لکه اسکندر ذوالقرنین، حضرت داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام. بادشاهان مو د ټولې دنیا بادشاهي ورسره وه، لیکن مال ته خدای نه ګوري. الله هغه د پیغمبر وجود ته ګوري چې دکې صلاحیت شته او که نشته. نو قارون په دې غصه و چې ما ته پیغمبري میلاو نه شوه، او موسی علیه السلام زمانه کشر دی، د هغه ورور هارون علیه السلام زمانه کشر دی، هغې ته میلاو شوه. لکه دا نفاق و، لیکن دا ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام خو د خدای برحق پیغمبر دی، خلاف خو یې کولی نشم. نو چې کله موسی علیه السلام و بني اسرائیلو هجرت کو او اوتل وادي تیه ته فرعون د هغه قوم خدای غرق کړ، دا قارون مو سره لاړ. خو دې منافق دی چې لاړ ورسره هلته کې د یو سکیم او یو سازش جوړ کو چې دا موسی علیه السلام به په کومه طریقه زه بدنام کړم. او چې دې مې بدنام کړ، دا عامه قاعده ده، یو نیک سړی وي یو عالم وي، نو که ته هغه عالم بربادول غواړې نو ته بدنام کا، قوم ته بدنام کا، جامع گنده کا، پلیته کا. نو چې کم زرګونه یا لکونه یا سونه خلک د هغه تابعدار دي، بس هغه به په یو ساعت لر شي. لکه خلک خو یو نیک سړي پسې رواني، خو د هغه د نیکۍ د وجې نه رواني. او چې تا دې ته خبره جوړه کړه چې د هغه نیکي دې برباده کړله او خلکو ته ثابته کړه چې دا خو یو نیک سړی نه دی، دا خو یو ګنده سړی دی، نو مسلمانان خو نیک سړي پسې د نیکۍ د وجې نه دي، بیا د چا کار سره چې دغه نیک سړي پسې ځي. نو قارون په دې سوچ کې لګېدلو چې دا موسی علیه السلام به زه کله دا قوم به تې واړوم او دا خلک به تې واړوم، او په کومه طریقه به زه دا موسی علیه السلام بدنام کړم. پیسه خو ورسره وه، نو یو سکیم یې جوړ کړو، یو سازش یې جوړ کړو، او د کبر هم ډېر زیات و. دته به د خپل قوم بعضې کسان وویل چې ګوره مونږ خو موسی علیه السلام پیغمبر دی، مونږ خو د هغه ډېر عزت کوو، احترام یې کوو، ته د هغه مخکې هم ګورې داسې ډېر د کبر خبرې کوې. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. کبر مه کوه په دې مال باندې. ګورې د خدای پاک ګورې کبرجن خلک نه خوښ، او دا حقیقت هم دی رونو. خدای دې مونږ کې عجزي پیدا کړي. الله فرمایي الکبریاء ردائي، وی دا لوی زما صادر دی، او زه خپل صادر کې ګورې ځان سره بل څوک نه پرېږدم. یو انسان کبر کوي نو خدای پاک هغه له خامخا ذلت ورکوي. لږ غوندې خو به یو پوټی لویي استعمال کړي. فرعون ته وګوره، کبر یې وکوي انا ربکم الاعلی، خدای غرق کړ. دغه رنګې ورپسې هغه حامان ته وګوره، هغه شداد ته ورپسې وګوره. دغه رنګې اوس د موسی د نبي علیه السلام دشمنانو ابو جهل ته وګوره، څومره کبر ابو جهل شروع کړی. عتبه ته وګوره او شیبه ته وګوره، دا د پیغمبر علیه السلام دشمنانو، کبرجنو، ځان ته به لوی وی او مسلمانانو ته به ذلیله نسبت باندې کتل. خدای پاک هغه مسلمانان دومره عزتمن کړل چې تر ننه پورې د یو ادنا دا چې د دنیا په نهایت باندې یو کمزوري مسلمان، بې ماله مسلمان، هغه ته به تم دعا کې او په عزت به نوم اخلی، وی به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه. او هغه لوی سرمایهدار او د دولت خاوندان چې کوم کافرانو، ابو جهل، عتبه او شیبانو، هغه ته به لعنت الله علیه، خدای دې په لعنت نازل کړي. هغې نوم به په بد والی او د مسلمان د هغه صحابي نوم به په عزت باندې اخلي. او کبر ډېر خطرناک شی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي
تر څو پورې چې د انسان په دې زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر پروتي د جنت خوشبویي پې حرامه ده. دا به تیوباسم دا کبر جهنم کې یو څو غوټې به ورکوم چې پاک یې کړم د هغې نه پس به جنت ته ځي. دغه کبر سره به دې جنت ته چرته هم نشي تللی. لکه جامه چې سړی ایزي که نه ویې ډبی په هغه مشین کې واچي په سوباړو یې ووایي نو چې پاکه شي د هغې نه پس یې سړی اغوندي. دغه رنګې دا کبر به دې زه وباسم دې به زه ذلیل کوم په جهنم کې د هغې نه پس به بیا دې جنت ته ځي. نو کبر او انسان سره به څه کبر خوند وکړي او لویي به خوند وکړي. زمونږ خو چې معمولي په خېټه در شي نو بیا زمونږ د چغو نه خو په ګاون کې هم څوک خوب نشي کولی. معمولی چې په غاښ هم در شي نو زمونږ د هغه چغو د وجې نه بیا په ګاون کې هم څوک خوب نشي کولی. لږ هم په سر در شي نو بیا زمونږ نه په کندي کې هم څوک خوب نشي کولی. لږ غوندې او دسمات یا زیات شو یا بند شو، لږ تیز شو دستونه دې شو یا لږ بند شو، نو دته به خلقو وی ګوره لا تف کبر مه کوه، ان الله لا يحب الفرحین. دا کبرجن د خدای نه کوه، دا ته څه کې دا مال خو خدای درکړی ده به څه وی دا مال خدای راکړی، دا مال خدای نه راکړی، دا خو ما سره علم دی او تجربه ده او هنر دی، دا مال ما په هغې ګټلی دی، نه ما په هغې دا مال حاصل کړی دی. نو ګوره یو خبره دلته کې م یاد وساتئ، هېڅ چېرې دله خدای کمال درکه دولت درکه دا به چېرې م نه وایي چې دا زما کمال دی. دا به وایي چې که دا نوړی ډوډۍ ده یا د جوارو یا د غنمو دا مال الله راکړی دی. بعضې وخت د ابتلا د وجې نه به خدای پاک پتا یو امتحان به راولي، ابتلا به راولي. ته ګوري به الله زما په دې مال کې ته څه کوې، امداد کوې که نه کوې، د خدای په دې مال کې د الله حق ورکوې او که نه ورکوې. نو قارون جناب کبر وکړه لکه دغه دوو کسانو چې کبر وکړ، وی دا مال خو ما ته وایي خدای درکړه، وی نه ماله خدای نه راکړه، ما په خپله پیدا کړی دی، کسب مې کړی دی، ګټه مې کړې ده. لکه انسان ته ګوره، انسان ګټې ته وګوره، ته بسې او ستا ګټه بسې. ډېر مالدارانه مولیدل چې مال یې برباد شو. راغی اوس موسی علیه السلام باندې دی خو منافق کافر نه به ځان وساتي، خو د منافق نه ځان نشي ساتلی، یا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني، دې ته منافق وایي. یو ښځه یو لمسوله و، هغې ته یې ویې داسې چل به وکړي چې ته په موسی علیه السلام الزام ولګې چې ما سره څه ناجایز کار کړی دی، دومره دولت به دله درکړم. هغې ویې ډېره ښه جوړه یې ورسره وکړه. لوی موسی علیه السلام ناست بني اسرائیل یې راغونډ کړي په وادي تیک کې زرګونه خلک دي، سوونه خلک دي. قارون پاسېده، وی موسی ته مونږ ته د نیکۍ تلقین راکې، یو په خپله یې دغه حال دی او مونږ ته نیکۍ ښې. سهل مې دی، ښځې ته یې ته پاسه، ښځه پاسېده، ویې دی موسی چې دی نو ما سره دغه بدعملي کړې، د خدای په پیغمبر یې الزام ولګا. دا خبرې د الزام لګول اساني، هر چا باندې خلک الزام لګي، هر چا کې خلک عیبونه راوباسي، لیکن د هغې نتیجه سنبالول ګورې بیا ډېر ګران دي. نیکانو دپاره شیطان هر وخت خلک لمسوي. مونږ پښتانه وایي که نه وایي چې دا بل ته یو ګوته نیسي دا درې ځان ته راماتې کړي. ما کې به بې شکه غلطۍ به وي، ګناه به وي. مونږ کم مولا دا ویلي چې زه دا ګناه نه پاک یم. نو ته به په مولا کې، په نیک سړي کې، په بل چا کې به عیب راوباسې، لیکن ته د خپل ګریوان کې م سوچ وکړه چې دا کم عیب زه په دې فلانکي کې راوباسم چې دا ما کې م شته او که نشته. ما کې څومره عیبونه چې بلکې لټوم، زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم. نو ګورې پام کوئ، بهتان په بل مسلمان کې عیب پیدا کول، د بل مسلمان سپکاوی کول، مسلمان له پیغور ورکول، دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. او ګوره نبی علیہ السلام فرمایي، مشکات شریف کې حدیث دی چې څوک دا کار کوي که نه د بل عیب لټوي، نو که د توبه وواسه خلاصه شوه، که توبه ونه ویستلو چې د کم عیب په هغه مسلمان کې راوباسي، نو دی به هله خدای وجني چې هغه عیب خدای په ده کې پیدا کړي. توبې وباسي. زمونږ ټول جومات کې ناست بل غیبت، اجرو کې ناست په بل کې عیبونه راوښکل، دوه کسه چې ناست بل باندې باسونه کول. خو زمونږ مجلس هم دغه چې یو پاک مسلمان باندې کې راوباسو، په هغه به تفسیر یې شروع کړو. دغه زمونږ ژوند دی، خو لمونځ وکړو خو دغه چل کوو. خولې له لږ غوندې وار ورکول پکار دي. دا خوله د خدای په ذکر جاري کړې، دا نورې خبرې پرېږدې. هغه د پاسېده وایي ته د خلکو د نصیحتونه کوې، ما څه دا چل کړی. موسی علیہ السلام وی ښه، او کې جلالیت لږ زیات و، بس فوراً په سجده پرېوت الله ته، ویې ژړل خدای ته،
او بیا را پاسې دا واقع ښځې ته وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې تیم پیدا کړی اسمانونه پیدا کړی دي رښتیا وایه بچې مو سره هغې ښځې سره رښتیا ووایه ستا دې په هغه ذات قسمي چې اسمانونه کې پیدا کړی دي دروغ به نه وې ښځې باندې را پرپېچې د خدای نوم یې واغې خپله چېدو شو وی ما دروغ وې صاحب ته ډېر پاک انسان یې دا ما له قارون پیسې را کړې دي چې ته په موسی علیه السلام دا ګوی کې بس موسی علیه السلام خو په غوسه کې وي خدای راوینیسه سره د مال یې راونیسه او سره د نوکرانو یې راونیسه او سره د هغې خلکو چې کومې ملګري دي نو خدای پاک ونیو ځمکه وشلېده دوی پکې دننه لاړ مال یې هلاک شو دیم خدای ځمکې ته چې ځمکې راخ که ای موسی معافي راته وکړه ای موسی معاف مې که وی خو نور یې م راکاږه نور یې م راخ که ای موسی معاف مې که بیا به نه کوم غلطي مې کړې ده وی نور یې م راکاږه ځمکې غیب کو په ځمکه کې اوس هم دغسې تاویږي تر قیامته پورې دغه سزا ده او بیا قیامت نه وروستو چې خدای پاک جهنم ته بدلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله موسی علیه السلام ته چې څنګه چلو شو زړه یخ شو الله ورته پیغمبرانو سلام خدای پاک داسې هغه د خپل ناس خبرې کوي خوشحاله شوې یا خدای خوشحاله شوم په مې الزام لګولو او تا زما دعا قبوله کړه په ځمکه کې دې غرق کړه وی رحم دې په موسی ګورې رانغی څو چغې درته ووالې او تا پې رحم رانغی وی زما دې په خپل ذات قسم الله وی که ما ته یوه چغه والې په اسات مې معاف کو الله دومره رحیم ذات دی یو چغې ما ته والې وی که نه په اسات مې معاف کو خو بدبخته تا ته چغې والې او زه یې هېر کړی وم دومره چغې درته والې معاف دې نه که او که ما ته یو چغه م والې وی حالانکه د خدای په پیغمبر الزام خود پیغمبر خو د خدای رسول دی دا خو خدای ته سپک نسبت دی الله پې خفه کېږي یو چغې ماته والې په اسات پې معاف کړه د خدای رحم رونو ډېر زیات دی لیکن ان بطش ربک لشدید د خدای قهر او د خدای ګرفت او د الله نیول دا ډېر زیات دی هر وخت د رب العالمین قهر په دې سر د پاسه سور وګڼه چې دا الله هر وخت ما رانیوي شي زما دا سټوکې زما دا سر زما دا لاس او زما وجود او زما دا مال د الله په قبضه کې دي وګوره کم خلک چې دا خپل مال او دا خپل نفس دا مال د خدای په لار کې خرچ کوي زکات خیرات ورکوي غریب سره مسافر سره ګاونډي سره رشتہ دار غریب سره امدادم کوي د خدای دا مال د خدای په حج او په عمره خیرات کوي چېرته به یې خوار راته ونښی هغې نه بولجات خدای ورکوي او دا ممسک بخیل اجرندې وطن د خدای حق مني نه د ګاونډي حق مني نه د رشتہ دار حق مني هغه مال ته خدای په بله لاره وباسي خدای ورته سولې پیدا کړي په ډېره غلطه لاره ته خدای هغه مال وباسي مال هم ته خدای خرج کړي او په غلطه او په ګنده لارې ته خدای خرج کړي دې پې خفه